السلام علیکم. علي شه 007 د جلات خان سره واده تیار شوی دی. د دې معلومات نه مخکې ته زه دا یادګیر کوم چې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل د سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان چې دغه شانتې معلوماتي ویډیو اول تاسو ته در ورسېږي. علي شه 007 د دې نه مخکې ویلو په بله ویډیو کې چې یعنې زه واده کوم او که څوک سره واده غواړئ ما درته په دې بله مخکینۍ ویډیو کې ویلو که څوک سره واده غواړئ نو لاندې په کمنټ کې راته خپل نمبر راواستوئ او زه به تاسو سره بیا په وټساپ باندې خبرې او اترې وکړم. خو هېڅ چا مې راونهستو او دا کوي کې یو نمبر پرې راغلی د هغه نوم دی جلات خان. تاسو مونږ ټول ښه پېژنو په سوشل میډیا باندې ډېر سخت مشهور دی او اوس زما واده به جلات خان سره کېږي او اوس تیار واده مې دی خو د دې وبا د وجې زموږ واده لغونتې لیټ شو. علي شه 007 وایي چې یعنې زما واده ته ډېره غټه توندي ده. الله تعالی دې دا وبا اوس ختمه کړي چې زما او د جلات خان واده زر ته زره وشي چې زما کویدن 10 ورځې مخکې د جلات خان سره شوي خو هغوی ته د کویدن کې دغه ویلو چې زموږ به میاشت بعد به زموږ واده تیاری کوو او میاشت بعد به زموږ واده به وي. زما مور او پلار ورته ښه کړي دي. اوس د میاشت نه سیوا وشي چې څه ټیم کې د هغوی د واده نیټه کېښودل کېده نو هغه نه د یوه ورځ مخکې دا وبا د وایرس وبا ګډه شوه او اوس مکمل هر څه بند دي او حکومت په دې خبرو باندې بندیز لګولی چې ودونه به تاسو نه کوئ په دې ورځو کې. عزتمنو دعا وکړئ چې الله تعالی دې دا وبا ختمه کړي چې د علي شه 007 او د جلات خان واده دې خدای پاک په خیر باندې وکړي. علي شه یوه مسلمانه ښځه ده چې په سنت طریقه باندې د جلات خان سره واده وشي. د هر یو سړي او هر یوې ښځې د واده ته ډېره زیاته سخته خوشحالي. علي شه وایي چې زه ډېره زیاته سخته خوشحاله یم چې داسې څوک پیدا شول چې ما ته یې واده ته غاړه کېښودله او وایي زما خپل هم جلات خان خوښ دی. عزتمنو تاسو ټولو ته دعاګانې وکړئ چې دا د دوی د واده د خدای په خیر خیریت سره وکړي دا وبا د خدای په ختمه کړي. عزتمنو کو تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.